Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo pour apprendre à lire et à écrire en français. À vos cahiers et à vos stylos. سلامونه دوستانو ښه راغلاست د نن ورځې ویډیو ته راځئ چې په ګډه سره زده کړو د فرانسوي لیکل لوستل او خبرې کول. Bonjour Marie, Bonjour Enayat, tu vas bien? ça va, merci, et toi? Ça va très bien, merci. Alors, la dernière fois, nous avions vu les lettres A et B. په تیر لوست کې موږ تاسو زده کړه د A او د B تورې. Mhm. Répète après moi. A, A, B. B, A, B. A, B. Parfait. Ok, on va lire ensemble, comme la dernière fois. Donc, ici, c'est quelle lettre? نو ماغي وایي په دغه قسمت کې به موږ تاسو په ګډه سره دغه ولولو لکه څنګه چې په تېر درس کې مو ولوستل. ما نه یې پوښتنه وکړه چې دغه کوم توری ده. C'est la lettre B. Très bien. Et là? C'est la lettre A. Donc ça fait B, A. B, A. Bas. Bas. Quand on colle, ça fait bas. Ok. En majuscule, en minuscule, en grand, en petit. په دلته یې وښوده درته چې په غټ شکل سره لیکل شوی او هم په کوچنۍ شکل سره. Ok. Ici, quelle lettre tu vois, Inayat? وایي دلته کوم توری ته وینې؟ C'est la lettre A. ما ورته ویل چې د A توری ده. Et là? C'est la B. Donc ça fait Ab. 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 Coller ab. Ab. Parfait. Très bien. Après avoir vu les lettres A et B, nous allons voir les lettres C et D. نو موږ تاسو د A او B لیکل لوستل زده کړل. نو همداسې په دغه ویډیو کې په دغه درس کې مخکې ځو د C او D لیکل لوستل او په ګډه سره زده کوو. Répétez après nous. د موږ سره یو ځای د موږ نه بعد تاسې هم تکرار کړئ دغه. A, A, B, B, C, C, D. D. A, B, C, D. A, B, C, D. Parfait. Et Naya, t'es beaucoup trop parfait. Ok. Comme la dernière fois, on va prendre exemple sur un dialogue pour comprendre les sons de chaque lettre. لکه په تېر درسو کې موږ تاسو هم داسې جملې استعمال کړې چې د A او د B توري په هغه کې استعمال شوي وي او په ګډه سره زده کړو. په دغه مثال کې هم څو جملې لیکل شوي دي چې په دې کې به موږ تاسې د C او D توري زده کوو او همداسې به مخکې ځو. Coucou Marie, où est la CAF? C'est dans cette direction. Va tout droit. Merci. نو زه ترجمه کوم دغه درته. ما ماغي ته وویل کوکو ماغي. کوکو دا هم سلام په معنا ده. نو هغه سلام ده چې یو نفر ته پیژنې ورسره انډیوال یې او ته سلام ورکوې. که نه یې پیژنې څوک همداسې کوڅه کې چا نه پوښتنه کوي نو بیا به ته کوکو نه وایې، بیا به ورته بونژور وایې. نو په دغه قسمت کې ماغي زه پیژنم. ما ورته ویل کوکو ماغي او پوښتنه مې ځینې وکړه چې کاف په کوم طرف کې ده. ماغي راته وویل چې کاف په دغه طرف کې ده مخامخ او په آخر کې مرسی مننه. Parfait. Alors, la première lettre que nous allons voir est la lettre C. نو لومړی توری چې موږ تاسو د نن ورځې درس زده کوو هغه د C توری ده. Donc, C majuscule, C minuscule. C په غټ شکل سره دا قسم لیکل کېږي او په کوچنۍ شکل سره دا قسم. نو ډېر فرق نه لري د C لیکل په غټ او کوچنۍ شکل سره. تنها هغه
سایز یې فرق لري چې سې باید کوچنی ولیکي او غټ ولیکي. Mhm. نور په لیکلو کې کوم فرق نه لري. On retrouve cette lettre dans comment. Donc on entend k. Mhm. دغه توری موږ تاسې د کومو په اول سر کې پیدا کولی شو. کومو یعنی څنګه. نو دا د کومو اول توری د سې توری ده. Mhm. Et également dans ça va. او همچنان د ساوا لومړی توری د سې توری ده. ساوا یعنی ښه یم. Qu'est-ce que tu remarques, Enayet? Est-ce que tu vois que la lettre C, elle a deux sons différents? Comment k et ça va s. نو ماغې په دغه ځای کې ویلي یو شی تاسې متوجه شئ په دغه قسمت کې د سې توری دوه مختلفه غږ لري. یو د س او بل د ک چې په دغه مثال کې راغلی. کومو د ک غږ ده او ساوا د س غږ. لیکن دواړه توري د سې توري دي. Exactement. Ok, on va rechercher ensemble dans ce dialogue où sont les lettres C. نو په دغه قسمت کې موږ تاسې به پیدا کړو چې د سې توری په کومو جملو کې ښکاري. په کومو قسمتو کې موږ تاسو د سې توری لیدلی شو. La lettre C, elle est ici, elle ressemble comme à une lune. د سې توری لکه څنګه چې دلته لیدلی شئ لیکل شوی ده. دلته ماغې ووایي د مثال په توګه چې تاسې ذهن ته ښه وسپارل شي لکه د میاشتې شکل لري. Mhm. Donc par exemple, on regarde ici, on cherche les lunes. موږ تاسو د میاشتې شکل په شان توری ګورو. د سې توری. Et on voit ici, c'est la même ou pas? C'est la même. C'est la même. په دغه قسمت کې موږ تاسو لیدلی شو لومړی توری د سې توری ده. À vous de mettre pause et de chercher la lettre C. تاسو کولی شئ همدلته ویډیو ودروئ او د سې توری ولټوئ او پیدا یې کړئ په دغه جملو کې په خپله سره. On passe à la correction. اوس به موږ تاسو په ګډه سره ټول هغه د سې توری په دغه جملو کې پیدا کړو. Ok. Tu me dis stop quand je passe sur la lettre C. Ça marche. Stop. په دغه قسمت کې د سې توری ده. Ici, encore un. Ok. دغه قسمته نشته. مخکې زه همداسې دلته هم نشت. Stop. په دغه قسمت کې د سې توری ده. Ok. Donc le C de CAF. Stop. Oui. په دغه قسمت کې هم د سې توری ده. همداسې مخکې ځو. Stop. دلته هم یو د سې توری لیدلی شو. Exactement. Le C de 7. Stop. دا قسمت کې هم د سې توری لیدلی شو. Voilà, ici, désolé. Donc la même. Donc le C de direction. C de direction. Direction یعنی دغه طرف یعنی کوم طرف ته چې ځئ. Stop aussi. On a failli le dépasser. Ok, ici, pardon. Tac. Donc le C de merci. C de merci. په دغه قسمت کې د سې توری لیدلی شو موږ تاسې. Après avoir vu le grand C, la C majuscule, nous allons chercher aussi les C minuscules, qui a exactement la même forme. Ça va être très facile. په دغه قسمت کې موږ تاسو په غټ شکل سره د سې توری پیدا کړ. په غټ درس کې په دغه ځای کې موږ تاسو به په غټ شکل سره هم په کوچني شکل سره په دواړو شکل سره د سې توری پیدا کړو. Ok, mettez pause et c'est à vous de jouer. C'est toujours important de faire cet exercice.
تاسو کولی شئ ویډیو ودروئ او د س توري په خپله سره پیدا کړئ. دا ډیره مهمه ده چې دغه تمرینات تاسو په خپله انجام کړئ تر څو هغه د س شکل او غږ یې ستاسو ذهن ته وسپارل شي. نو تنها ویډیو مه ګورئ، زموږ سره یو ځای دا تمرینات انجاموئ، نو دا ستاسو په خپل ځان فایده کې ده. موفقه اوسئ. On passe à la correction. نو موږ تاسې به اوس ټول په ګډ سره د س توری پیدا کړو. Ok, tu dis encore stop quand je passe dessus. Ça marche. Stop. Ok, le C de coucou. Répète, coucou. Coucou. Mhm. Stop. Je t'aide un peu, hein. Ok. همداسې مخکې ځو. Stop. Mhm. په دغه قسمت کې هم شته. Donc le C de CAF. س د کف د کف توری کې د کف جمله کې د س توری. Stop. Le C de C. Le C de C. C یعنی په که موږ ویلی شو په. Stop. Le C de 7. C de 7. Stop. دا قسمت کې هم س توری ده. Le C de direction. C de direction. دا قسمت کې مونږ تاسو نشو لیدلی د س توری. مخکې ځو. دلته شته stop. C de merci. Merci, exactement. Parfait. مخکې ځو. Ok. À partir de ça, donc on a vu, il y a différents C. Coucou, par exemple, ou comment. Ça fait le son que. نو د س توری هغه وایي چې دوه مختلفه غږ لري، یو د ک لکه کومو او کوکو، او بل هم د س غږ لري چې هغه به هم تاسو ته تشریح کړي چې په کوم صورت کې د س غږ لري. Donc, quand est-ce que ça fait que et quand est-ce que ça fait ce? نو کله د س توری د ک غږ کوي او کله به د س غږ کوي. دا به موږ تاسو یو ځای زده کړو په دغه درس کې. On va regarder la lettre qu'il y a après. Globalement, le C va faire le son que. نو موږ تاسې به همیشه دا ګورو چې د س نه بعد کوم توری ده. نو نظر په هغه توري بیا د س غږ انتخابیږي چې دا د س غږ کوي او که د ک غږ کوي. Donc, le C va faire que, comme quand il y a un O ou un A après. Par exemple, coca. Coca, ça fait que. نو د س توری به همیشه د ک غږ کوي. کله چې د س نه بعد د او توری راغلی وي، د ا توری راغلی وي. د مثال په توګه دلته یې راوړی کوکا. Et après, une fois s'il y a un U après, comme dans calcul, ce sera aussi que. Globalement, après, ça fait plutôt le son que, la lettre C. په ډیرو موقعیتو کې په ډیرو ځایو کې د س توری د ک غږ کوي. نو دلته یې ویلی دي چې د س نه بعد د او توری. دا تر اوسه موږ تاسو نه ویلی، دغه توری به هم زده کړو. بیا دا توری کله هم راشي د س نه وروسته، نو بیا هم د ک غږ کوي. Donc par exemple, dans comment, ici on voit c'est CO. Donc ça fait co. Comment. په دغه قسمت کې ویلی دي چې د کومو په لغت کې د س نه وروسته د او توری راغلی نه، نو ځکه په دغه قسمت کې د کومو غږ کوي. Et c'est le même son qu'on va retrouver dans kar en persan, en pashto aussi. په پښتو او فارسی کې لکه څنګه چې موږ تاسو وایي کار وظیفه، نو دا هم همدا غږ ده. Il arrive assez souvent que la lettre C fasse S, comme le serpent, comme S.
بعضې ځایو کې موږ تاسو لیدلی شو چې د س توری د س غږ کوي لکه د مار غږ س دا قسم نو هغه به موږ تاسو زده کوو چې په کوم صورت کې به د س غږ کوي comme dans ça va. لکه څنګه چې دلته د ساوا لغت ده یعنی ښه یمه په دغه کې د ساوا د س د س غږ کوي Mhm. Donc ça fait le son S quand il y a un petit comme symbole qu'on dit une cédille. نو د س توری همیشه کله چې داسې یو غړوندی لاندې ولري او هغه نه وروسته که څه هم د ا توری هم راغلی وي دا به بیا هم د س غږ کوي لکه ساوا مثال کې Ou quand il y a un E après. او کله چې د س نه وروسته او وي هغه صورت کې به هم د س غږ کوي Ou quand il y a un I après. او کله هم د س نه وروسته چې ای وي بیا به هم د س غږ کوي Dans ça va, il y a une petite cédille, hop, un petit dessin en dessous qui va faire le son S. نو په دې قسمت کې ما مخکې تشریح کړه درته چې کله داسې غړوندی وي دغه نه وروسته د ا توری وي نو بیا به د س غږ کوي نو په دې قسمت کې تاسې ګورئ کوکا نو د قسمت کې تاسې غړوندی نشئ لیدلی دلته ا ده د س نه وروسته لیکن دلته د کا غږ کوي نو په دې قسمت کې غړوندی ده او که څه هم دغه نه وروسته د ا توری ده د ا توری په کوچني شکل سره لیکل شوی لیکن دلته دا غړوندی لري نو ځکه د س غږ کوي یعنی ساوا یعنی ښه او په دې قسمت کې تاسو لیدلی شئ چې دلته د س غږ کوي ځکه چې د س نه وروسته د او توری راغلی ده دلته په دې قسمت کې ضرورت نشته چې غړوندی ولري او همچنان دلته C'est le même son qu'on va retrouver dans Salam ou Sangaye. نو دغه د س غږ د سلام او څنګه یې سره سمون خوري دا غږ یو شان ده ورسره Maintenant, nous allons écrire la lettre C ensemble. Prenez votre cahier et votre stylo et faites avec nous. اوس به موږ تاسو زده کړو چې د س توری په کوم شکل سره لیکل کیږي ډېر ساده او اسانه ده تاسو خپل کتابچې او قلم راواخلئ زموږ سره یو ځای د س توری ولیکئ Donc on commence assez haut. Ok. Hop. موږ تاسو د پورتنۍ برخې نه شروع کوو د پورتنۍ طرف نه شروع کوو داسې لاندې راځو په دې شکل سره Et on dessine une lune. او موږ تاسو د یو میاشتې شکل رسمو دا کیږي د س توری په غټ شکل سره On en fait un ensemble. On commence et on fait une demi-lune. تاسې یوه نیمه میاشته به موږ تاسو لیکو دا شو د س توری Une dernière. یو اخرنی به موږ ولیکو په دې شکل سره Pour vous entraîner, écrivez 10 fois la lettre C. Mettez sur pause et écrivez 10 fois la lettre C. د ښه تمرین لپاره او د ښه یاداشت لپاره د ښه زده کولو لپاره تاسې حد اقل 10 وارې د س توری په خپله کتابچو کې ولیکئ Et pour le C minuscule, c'est la même chose, mais en petit. د س کوچنی توری لیکلې فرق نه لري هماغه شانته لکه څنګه چې په غټ شکل سره لیکل کیږي لیکن دا تنه هغه سایز یې کوچنی وي شکل کوچنی وي په دا شکل سره لیکل کیږي د س توری کوچنی On commence, hop, beaucoup moins haut que tout à l'heure, plus bas, et on fait une demi-lune et on touche la ligne rouge et on remonte. نو موږ تاسو شروع یې دغه پورتنی خط نه کوو د منځنی خط نه شروع کوو داسې په کوچني شکل سره د س توری لیکو Ok, on en fait un dernier ensemble. یو اخرنی به موږ تاسو په ګډه سره ولیکو په دې شکل سره د س توری Mettez pause et écrivez 10 fois la lettre C pour vous entraîner.
ویډیو همدلته ودروئ تاسې حداقل 10 وارې هم د سې توری په کوچنۍ شکل سره ولیکئ. Maintenant, lisons ensemble. اوس موږ تاسو په ګډه سره لولو د سې توری. Alors, quelle est cette lettre? C'est la lettre C, Et là? A, Donc, C et A, ça fait quel son? K, K, exactement. K, A, K, A. Donc, comme là, c'est la lettre A, ça va faire le son K de coca. K. نو موږ تاسو زده کړه چې د سې نه وروسته چې د آ توری وي او سې غړوندی نه ولري نو دغه کیږي د ک غږ. نو په دې قسمت کې سې او آ ده کیږي د ک. Et ici, c'est quelle lettre ici? C. Et là? C'est A. Et ça fait quel son? Et ça fait ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit... Ouais. C'est dit. C'est dit comme ça. ما ورته ویل چې دلته د سا غږ کوي ځکه چې دلته د سې توری کوچنی غړوندی لري او وروسته یې که څه هم عام راغلی وي دلته د سا غږ کوي. Donc ça. Ça. Ok. Ici, c'est quelle lettre après la lettre C? C'est la lettre I. Donc ça va faire? C. Ça va faire quel son? Si. 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 Ici? C'est la lettre C. O. Donc ça fait? Co. Exactement, comme dans coca. Comme dans coca. لکه څنګه چې coca غږ ده. Promis, on n'est pas publicité de coca. Ok. Et ici? C'est C et E. Et E. Les lettres ici, on les a pas encore vues. Ok. C'est normal si vous connaissez pas. C'est juste pour essayer d'entraîner la mémoire. C et I, ça fait si. C et O, ça fait co. Et C et E, ça fait ce. Très bien. Donc si. Si. Co. Co. Ce. Ce. Très bien. La quatrième lettre de l'alphabet est la lettre D. نو څلورم توری د الفابې د فرانسوي د د توری ده. موږ تاسو دلته به زده کوو چې د توری څنګه لیکل کیږي، څنګه لوستل کیږي، په غټ شکل سره او همچنان په کوچنی شکل سره. Voilà. Comme dans droit, dans tout droit, ça peut faire D. لکه څنګه چې موږ تاسو ویل tout droit، tout droit یعنی مخامخ. دلته د د توری ده. Comme dans dent. لکه څنګه چې غاښ دان غاښ ته وایي. Ou comme dans deux. دوه ته وایي. Voilà. په دې کې هم لومړی توری د د ده. C'est facile de retenir parce que deux en français ça fait deux, en pashto ça fait doigt et en persan ça fait do. Voilà. Donc celle-là très facile. Encore une fois, nous allons chercher dans le dialogue la lettre D. په دغه قسمت کې به موږ تاسو هماغه تمرین په ګډ سره یو ځای کړو، تمرین کړو. د دې توری په دغه جملو کې به پیدا کړو. Mettez pause et cherchez la lettre D dans le dialogue. ویډیو همدلته ودروئ، تاسو د دې توری وګورئ او پیدا یې کړئ په کوم قسمت کې د دې توری وجود ده. On corrige. موږ تاسو اوس په ګډ سره پیدا کوو. Tu me dis stop quand je passe sur la lettre D? Ça marche. Merci Enayat, tu es super. Stop. دلته د د توری ده. Le D de dent. Le D de dent. Dent یعنی په منځ کې. Stop. Le D de direction. Le D de direction. Direction یعنی موقعیت ته وایي.
طرف ته. stop. droit. droit. Mhm. C'est tout. Ok. Dans, direction, droit. De. درې د دې توري مونږ تاسو دلته په د جملو کې پیدا کړل. Ok. Maintenant, on cherche aussi le D minuscule. نو اوس به مونږ تاسو د دې توری په غټ او کوچني شکل سره په دغه جملو کې پیدا کړو. Mettez pause. لکه همیشه په شان خپله ویډیو ودروئ او تاسې پیدا کړئ. On passe à la correction. اوس به مونږ تاسو په ګډه سره پیدا کړو د دې توری. Tu me dis stop encore? Ça marche. د دې قسمته د دې توری نشته. stop. دلته د دې توری په کوچني شکل سره لیدلی شو. Dans. dans. stop. دلته هم د دې توری په کوچني شکل سره لیدلی شو. direction. Direction. Très bien. stop. دلته هم د دې توری په droit کې لیدلی شو. droit. Parfait. Maintenant, nous allons écrire la lettre D ensemble. اوس به موږ تاسو زده کړو چې د دې توری څنګه په کوم شکل سره لیکل کیږي په غټ شکل. Donc, on va comme dessiner cette fois une demi-lune. اول به موږ تاسو یو خط داسې کش کړو د پورته نه لاندې ته. On commence par une ligne droite et ensuite un demi-cercle. او داسې یو بل نیم خط دواړه به یو ځای کړو. دا به شي د دې توری په دې شکل سره. تاسې لیدلی شئ ساده ده. ساده لیکل کیږي. Faites avec nous. د موږ سره یو ځای تاسې هم تمرین کوئ. ویې لیکئ. Une ligne droite. Un demi-cercle. یو سیده خط او بل نیمه دریاوي خط. په دې شکل سره. À vous de mettre pause et d'écrire 10 fois la lettre D. تاسې هم دلته ویډیو دروئ او حداقل 10 وارې د دې توری ولیکئ. Maintenant, nous allons écrire la lettre D minuscule. اوس به موږ تاسو زده کړو څنګه د دې توری په کوچني شکل سره ولیکو. On commence par un cercle. اول یو ګرد خط وباسو داسې. Puis un trait. او بل داسې یو سیده خط. دا هم شه د دې توری. Un cercle. یو ګرد خط. Puis un trait. او بل داسې یو سیده خط. Attention. Tu te souviens comment on fait la lettre B? Oui. C'est l'inverse. D'abord un trait, puis un cercle. Ça c'est B, B, comme dans bonjour. C'est pas la même chose. Attention. دا د B توری ده. دا د دې سره یو شان نه ده. نو تنه هغه طرف فرق کوي. لیکل یې دونه فرق نه کوي. د یو مخ یو طرف ته ده او د بل مخ بل طرف ته ده. نو دغه یو دا په سور شکل سره لیکل شوی ده. دغه د دې توری ده او د لاندې نه د B توری ده. D'abord un cercle. اول داسې یو ګرد خط وباسو. Puis un trait. بیا داسې یو سیده خط. دغه شه د D توری. À vous de mettre pause et d'écrire 10 fois D. تاسې اوس 10 وارې حداقل د D توری ولیکئ. Maintenant, lecture. Hop. Ok. Quelle lettre c'est ça, Inayat? C'est la lettre D. Et là? A. Donc, D et A, ça fait 2A. Da. Da. Ok. En majuscule, en minuscule. Da. پورتنی په غټ شکل سره ده. لاندینی په کوچني شکل. Voilà. Ça, c'est la lettre C. Et ça? A.
Donc le C comme la demi-lune et le A de montagne. مهم. Donc ça fait quel son? K. K. En petit, en grand, en petit. په غټ او کوچني شکل سره تاسو لیدلی شئ دغه. On va écrire ensemble. موږ تاسې به یې په ګډه سره ولیکو. Un trait, دا un rond, قسم le D, د une montagne, A voilà, et un trait, Da. Da. دغه شو د Un trait, un cercle, un rond, un petit trait, Da. دا هم په کوچني شکل سره. Une lune, une montagne, on traverse comme ça. دا هم د K توری په K. کوچني په غټ شکل سره. Encore une demi-lune, un rond et un trait. N'hésitez pas à mettre pause pour prendre le temps d'écrire plusieurs fois Da et K, en grand, en petit. تاسو کولی شئ ویډیو ودروئ او دغه په خپله کتابچو کې ولیکئ، حداقل 10 وارې هر یو یې. Ok, maintenant on va réviser toutes les lettres qu'on a vues depuis le début. Donc A, B, C, D. اوس به موږ تاسو بیرته اثر نه تکرار کړو هغه ټول توري چې موږ تاسو تر دې دمه زده کړي دي د A, B, C او D توري. Ok. Ça c'est la lettre D, A, C. Donc on va avoir 2, A, K. Dac. 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 En français, des fois on peut dire, on a le mot d'accord. Pour réduire, des fois on dit dac. Dac. په فرانسوي کې دکور لغات یعنی سمه ته وایي او یو نیم وخت کله چې دغه لغات دوی غواړي چې لنډې ولولي په لنډه توګه ووایي نو بیا دوی وایي دک یعنی دکور. C'est familier. Familier, ça veut dire c'est avec les amis, par exemple. او دک دغه تاسو نشئ کولی چې په یو د کار په ځای کې او بل ځای کې استفاده کوئ، تنها د انډیوالانو او ملګرو سره یې استفاده کولی شئ. Ça c'est la lettre C, A, D. Donc ça fait quel son? K. K. Ouais, avec le A ça fait A, K, comme K. dans coca, Ouais. K. Et ça? D. Cad. Cad. Ça veut rien dire. دا هیڅ معنا نه لري، تنها د دې لپاره زده کوو چې دا څنګه غږ کوي. Ça c'est la lettre B, A, C. Donc ça fait quel son? Ba. Ouais, B, A, ba, bac. Bac. Comme on a dit, généralement, le C fait que. Donc en fin de mot, il fait que. Et quand il y a une consonne après, il fait que. نو په ماغي دلته وایي چې کله سې د آخري توری وي د کوم لغات نو د ک غږ کوي. Donc ça fait bac. نو دلته په دغه قسمت کې بک غږ کوي. Bac, c'est le diminutif, la version raccourcie petite de baccalauréat, qui est le diplôme de fin de lycée en France. باک چې ده دغه په لنډ شکل سره د مکتب شهادتنامه ته وایي. د فرانسوي مکتب شهادتنامه کله چې د مکتب نه فارغه شي نو هغه ته وایي باک. دغه ډیپلوم ته باک وایي. N'hésitez pas à mettre pause et à réécrire DAC, CAD et BAC pour vous entraîner et à les dire en même temps. نو تاسې کولی شئ ویډیو ودروئ هم دلته او تاسې دغه په ګډه سره ولیکئ په خپل کتابچو کې تر څو دغه تر دې قسمته دا توري ستاسې ذهن ته ښه وسپارل شي او زده یې کړئ.
Bravo, félicitations, vous êtes allé au bout de cette vidéo. Vous avez appris maintenant 4 lettres en français. ډېر ښه، تبریک مو شه تاسو ټول ته. نو دا د نن ورځې درس تر همدغه ځایه پورې و. تر دې قسمته تاسې د فرانسوي 4 توري زده کړه چې A, B, C او D ده. نو ستاسو له ملتیا ډېره مننه. خدای دې وکړي چې تاسو ته مفید تمام شوي وي. N'hésitez pas à écrire tous les jours A, B, C, D 10 fois pour mémoriser et dites le son à chaque fois de la lettre. نو تاسې حد اقل 10 وارې د A, B, C, D توري په خپل کتابچو کې ولیکئ او هر بار یې ځان سره د هر توري غږ تکرار کړئ لکه A, B, C او D تر څو ستاسې په ذهن کې ښه کښیني او کله چې هم دغه شکل توري تاسې ووینئ بیرون د باندې او تاسو ته ستاسو ذهن دا معلومات درکړي چې دا کوم توری ده. Et n'hésitez pas non plus à prendre un livre, un papier, un emballage de nourriture et à chercher dessus les lettres C et D. نو تاسې وایي هم چې نن دا کوشش وکړئ چې د C او D توری چې تاسې نن ورځ زده کړه نوی توری ده د تاسو دپاره. کله هم تاسې کوم د اخبار ګورئ، کتاب ګورئ یا کوم بل شی ګورئ، نو کله چې هم د C او D توری تاسې ګورئ ځان سره تکرار کړئ تر څو تاسې وپېژندئ چې دا کوم توری ده. Bravo et merci beaucoup. Merci Inayat. Merci à toi aussi. Et à bientôt pour les lettres. Après CD, c'est EF. ډېره مننه ستاسو ټول نه تر دې مهاله. نو راتلونکی درس به د OF وي چې موږ تاسو به په ګډه سره زده کړو. تر دې مهاله ستاسو څخه ډېره مننه.